ته د شیطان په صف کې ودرېږه خو بنده قسم دی مینه مې در سره دومره ده یو کرت ووایه چې ربه ما معاف کا قسم دی د تمامې زندګۍ هغه دشمنۍ نفرتونه حسدونه نافرمانۍ درته په دې یو جمله باندې معاف کوم او واپس ته جنت ته داخلوم اول مې تا ته خپله مینه ښکاره کړه چې بنده دومره مینه مې د در سره چې سجدې والا خاصه کې مې یو ځای کړې اوس تر باندې زه د خپلې مینې امتحان کومه نو په دنیا کې چې ته بالغ شوې او ستا د وجود نه نطفه وتل شروع شو نو الله وی اوس ما در باندې څه احکام جاری کړه اوس زما د مینې امتحان دی اوس په ما ته سجده کې او ما ته به راځې زه ګورم چې تمام په ملایکو تمام خلا کې چې څومره زما مخلوق دی هغه مې تا ته په سجده کړه بلکې یو بله جمله به ووایم په خلا کې چې څومره فرښتې دي بلکې یو بله جمله به ووایم چې د هر انسان د حفاظت دپاره ما د اسمان نه د هر بنده دپاره اویا زره فرښتې د ده د حفاظت دپاره مقرر کړي دي محترم دومره مې در سره مینه ده نو الله وی اوس تاسو د مینې امتحان اخلم اوس مې ته مکلف کړې اوس تا ته وایم چې زما په احکامو باندې ته پوره اتراویږي که نه زما احکام پوره کولی شي که نه او بیا د دغې احکامو دپاره ته وایې چې احکام به څنګه کومه څنګه طریقه به څوک ښیي ماته د هغې طریقې دپاره مې خپل نیازبین هم در ولیږه خو محترمو دا انسان ډېر ناشکره دی او کفران یې وکړه همدغې خدای ته دغې الله ته بار وایم تاسو ته د شیطان په صف کې ودرېده الله ته د مخالفت په صف کې ودرېده الله ته دشمنۍ په صف کې ودرېده الله ته د حسد په صف کې ودرېده الله ته د بغض په صف کې ودرېده الله ته د نفرت په صف کې ودرېده الله ته د نافرمانۍ په صف کې ودرېده د اواز وکړه چې ربه تا چې په ما باندې کوم احکام مقرر کړي دي چې هغې کې د ټولو نه اول مونځ دی خدایه زه مونځ په ټایم نشم کولی خدایه زکات دی زکات ته مې زړه نه کېږي خدایه مال دې راکړی دی د دغه مال د ادایګۍ دپاره چې حسب استطاعت په ما د حج فرض کړی دی خدایه حج د بیت الله ته نشم تللی زما دا مال په هلکانو خو لګېدی شي خو ستا په دین باندې نشي لګېدی زما دا مال په ډبو خو لګېدی شي خو ستا په دین باندې نشي لګېدی زما دا مال په کنجرانو بېدینۍ باندې لګېدی شي خو زما دا مال دا د خدای په دین باندې نه لګي دا په زکات باندې نه لګېږي دا په مسکین باندې نشم لګولی دا په یتیم باندې نشم لګولی دا په اسیر باندې نشم لګولی دا په جومات باندې نشم لګولی دا په مرکز باندې نشم لګولی دا په مولا باندې نشم لګولی دا په طالب باندې نشم لګولی دا په بیت الله باندې نشم لګولی دا په کونډې باندې نشم لګولی دا په یو خیرمار باندې نشم لګولی زما مال بېځایه استعمالیږي زما سترګې بېځایه استعمالیږي زما غوږونه بېځایه استعمالیږي زما لاسونه بېځایه استعمالیږي زما هر اندام ستا خلاف استعمالیږي بیا زما رب جمله وفرمایله ای بنده بیا مې در سره دومره مینه ده تمام زندگی زما مخالفت ودرېږه زما دشمنۍ ته ودرېږه ما ته د دشمنۍ په صف کې ودرېږه ما ته د شیطان په صف کې ودرېږه خو بنده قسم دی مینه مې در سره دومره ده یو کرت ووایه چې ربه ما معاف کا قسم دی د تمامې زندګۍ هغه دشمنۍ نفرتونه حسدونه نافرمانۍ درته په دې یو جمله باندې معاف کوم او واپس ته جنت ته داخلوم ما وی زما څه غلط نه استعمالي الله وی چې ته ګناه وکړې نو خباثتونه ډېر دي د ګناه ما خو ته پیدا کړې خپل ځان دپاره ما وی ما ستا دومره اکرام وکړه چې تمام ملایک مې تا ته په سجده باندې وغورځول بلکې یو خبیث څه چې انکار یې وکړه نو هم د هغه په صف کې ما ته ودرېدې الله وی یو خبیث دی چې ستا د اکرام او د احترام او د شرف نه انکار وکړه نو هم د هغه په صف کې ما ته ودرېدې الله وی زه په دې ډېر خفه شوم
زه به یو جمله ووایم تاسو ته. اوس یو سړی دی ستا ملګری دی محترم، او دغه ملګری ستا سره ډېره مینه ده، د دې ملګري تا سره ډېر محبت دی، خو ستا د دغې ملګري په دې معاشره کې یو دشمن هم دی، او ته دغه ملګری چې ستا سره ډېره مینه ده او دې پرېږدې او دشمن سره ګرځې راګرځې، ستا د ملګري په زړه به څه تېرېږي؟ الله وایي او ما که دا شیطان رسخت کړی دی د جنت نه او دله ما چوټي ورکړې ده چې فخرج فانک رجیم، ځه ته خو لعنتي. نو دا لعنتي وته ده خو زما عبادت کوه، هغې نه خو انکار نه دی کړی، خو که ما دې شړلی دی نو بنده ستا په سر مې غیرت کړی دی. بنده اوس خپلو ګریوانونو کې سوچ کوئ، بنده ستا په سر مې غیرت کړی دی، ستا احترام ته سپک وکتل، تا ته سجده ونه کړه او ستا یې اکرام ونه کړ، نو قسم دې د دې د وجې نه مې وشړه او بنده د هغه په صف کې ما ته ودرېدی، نو نه به خفه کېږم. دې جملې ته توجه شته؟ دا خبره ستاسو ذهن کې راځي. اوس شیطان په تا څه نه کوي محترم؟ دروغ په تا باندې وي، قسمونه په تا باندې خوري، دوکې تاله درکوي، مؤمن له دې په دوکه باندې ورچي، د بل خور لور ته د هوس او د درندګۍ په دغه باندې نظر باندې ګوري، غیبت یې ته کې، دوکې ته کې، ملاوټ یې ته کې، قسم دې کومه برایي نه ده چې ته نه کې. نو الله وایي ما خو د دې نه منع کړی چې مه کوه، او شیطان درته وسوسې چې دا وکړه، په دې خدای خفه کېږي او د هغه ومنې او زما نه منې، نو زه به نه خفه کېږم.